الحمد لله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج درې فرایض دي. د حج درې ارکان دي. اول احرام، او دویم چې دی د وقوف عرفات، دریم طواف زیارت. اول چې کوم رکن دی احرام، د احرام د دوه کپړو ته نه ویل کېږي چې انسان د دوه کپړې واغوندي. دا د احرام لباس دی. د احرام دا یو حالت ته ویل کېږي چې انسان احرام کپړه واغوندي، دوه کپړې پر ځان واچي، د هغه بعد نیت وکړي د حج او تلبیه ووایي لبیک. اوس پر ده باندې د احرام پابندۍ لازمي سوې. دغه حالت د احرام ته ودات احرام ویل کېږي. دا اول فرض. دویم چې کوم فرض دی د وقوف عرفات. وقوف عرفات دا د حج رکن اعظم دی، او دا د نن په ورځ باندې د زیواله څخه شروع شي دا وخت، او د لسم د سهار صبح صادق پر دا ټیم سته. که څوک د ورځې ورلی کوي، د عذر کوي، د شپې ورلی، که هر ټیم ورلی، یوه لمحه، یو سکند، یو منټ وقوف عرفات کول، د عرفات میدان ته تګ کول دا ضروري دی، لازم دی. او دغه عرفات چې کوم دی، که چا دا نه وکړي حج نه رسي. د عرفات په میدان کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ګنټو باندې دعا کوله. پکار دا دی چې حاجیان صاحبان انفرادي دعاګانې هم وکړي، اجتماعي دعاګانې کې هم شریک سي، خپل منځونه په وخت باندې وکړي، اعمال وکړي، استغفار ووایي په کثرت سره. دا د بخښلو ورځ ده. الله جل جلاله بلا کیف اسمان دنیا ته راځي د شپې په اخري حصه کې، لیکن دا ورځ د عرفات په ورځ د ورځې راځي، او الله جل جلاله د مخلوقات بخښي. د حضور صلی الله علیه و وسلم پر مخ باندې تبسم ښکاره سو. صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، تبسم وجه؟ ویل شیطان وینم چې پر خپل سر باندې خاورې دوړوي. مایوس روان سو. په دا ورځ باندې الله پاک د حاجانو ګناوې داسې پاکې کړي لکه کوچنی مؤمن چې د موره پیدا سي. په دا ورځ باندې د عرفات دعاګانې الله قبلوي. پکار دی د انسان یوه لمحه یو منټ هم نه کړي ضایع. اگر چې د دا سړي ګناوې د سمندر د جاګ برابر وي، د ریګ د ذراتو برابر وي، د باران د قطرو په شان، یا د درختو د پاڼو په شان، د دې باوجود الله پاک د ټولې ګناوې ورماف کړي، او داسې د عرفات په ورځ د عرفات په میدان کې د ټولې دعاوې الله قبول کړي لکه کوچنی مؤمن چې د موره پیدا سي. پکار دی د انسان په دا ورځ باندې ټوله دنیا د مخلوقات څخه خپل تعلق کټ کړي، د یو الله سره تعلق جوړاو کړي. سوشل میډیا څه لرې سي، ګپ شپ څه لرې سي، خبرو څه لرې سي، موبایل څه لرې سي، د الله جل جلاله سره تعلق قایم کړي. یو لمحه یو منټ کې ضایع د ټولې قیمتي ورځ د عرفات. او دویم رکن چې کوم دی طواف زیارت. طواف زیارت د لسم، د یولسم، د دولسم، د غروب افتاب پر د دولسم د ماښام پورې سړی طواف زیارت کوي سي. د کچیر چا نه وکړي د هغه بعد هم پر د لازم دي کوي. د دولسم د غروب افتاب بعد پر د باندې یو دم راځي. لہذا د حج د درې ارکان، د درې فرایض، احرام، وقوف عرفات، طواف زیارت، که دا چا نه وکړو د حج نه وسو، د حج نه قبلیږي، دی به د حج برته راګرځي. او د حج شپږ واجبات دي. اول وقوف مزدلفه. وقوف مزدلفه دا چې د عرفات څخه د ماښام باندې سړی ولاړی، مزدلفې ته ورسېدی، د صبح صادق بعد د دې ټیپ شروع کېږي. او مستحب دا دی چې انسان نیت وکړي
په زړه زړه کې دا نیت وکړي چې زه وقوف مزدلفه کوم. او مستحب دا دی چې انسان د صبح صادقه څخه بعد چې لمونځ یې وکړي بیا د لمر د راختو څخه لږ مخکې هلته سي، دا وقوف مزدلفه سو. دا اول واجب دی. دویم واجب شیطانان وشتل. د شیطانان وشتل چې کوم دی دا واجب دی. د لسم په ورځ خالي غټ شیطان وشتل کېږي وډبرې، د یولسم په ورځ درې سره شیطانان وشتل کېږي، اول کوچنی بیا درمیانه بیا غټ. اول شیطان چې وولي بیا به مستون دی چې دعا وکړي، دویم چې وولي بیا مستون دی چې دعا وکړي، دعا الله قبلوي په دا ځای، دا دعا د قبولیت ځای دی. دریم شیطان چې وولي بیا دعا نسته. د دولسم په ورځ باندې بیا دا درې سره شیطانان په دغه ترتیب اول کوچنی بیا درمیانه بیا غټ اووه ډبرې. او دا ډبرې به د مزدلفې د میدان سره اخیستل د مستحب. دا د حج دویم واجب سو. دریم واجب قرباني، هغه د حج تمتع او د قران والا لپاره د مې شکر ورته ویل کېږي. او څلورم واجب سر خرول، حل کول یا قصر کشنی کول. کشنی کول د هغه چا د نارینه لپاره جایز دي چې د هغه ویښتان دونه غټ وي چې د 1 انچ د یو بند د ګوت څخه زیات وي. بیا د هغه لپاره قصر کشنی کول جایز دي، ورنه حلق به کوي، خپل سر به خري. او د خرولو والا د حلق والا دپاره حضور صلی الله علیه وسلم 3 ورته رحمت دعا کړې، د کشنی کولو والا دپاره 1 ورته رحمت دعا. زنانې دپاره کشنی کول چې کوم دي دا هغو دپاره لازم دي. د حج د 4 واجبات سو. پنځم واجب د طواف زیارت سره د حج صفا او مروه سعی کول. دا د حج پنځم واجب دی. که څوک راولاړ سي د صفا او مروه د حج ده مخکې کوي د حج، د هغه یو طریقه داسې ده چې صفا او مروه سعی بغیر طواف نه کېږي. د حج احرام وتړي د اتم په ورځ رالی، په دا ورځ باندې د نفلي طواف وکړي، بیا دې ولاړ سي د نفلي طواف وروسته بیا دې سعی وکړي صفا او مروه، بیا دې صفا او مروه سعی وکړي د حج مخکې، بیا د هغه احرام تړلي مینا ته ولاړ سي. بیا چې دی راسي په وقوف د ټولو احکامات چې ادا کړو په طواف زیارت کې بیا د لپاره سعی نسته. دا د حج پنځم واجب دی سعی. یا بیا په طواف زیارت کې کوي یا کې مخکې دغه طریقه داسې. د حج آخري شپږم واجب طواف وداع، رخصتي طواف والا. چې څوک راځي خپلې علاقې له یا د مکې څخه مدینې له ځي نو دی به طواف وداع کوي، رخصتي طواف به کوي. رخصتي طواف داسې دی لکه نفلي طواف چې انسان کوي په هغه طریقه باندې. دا د حج 6 واجبات سو.